الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مسلمانان محترم سامعین و اوریدن کو مختصر انت وقت کے یو سو خبر کول غواړم. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې څومره فتنې ښودلې دي چې اخیره زمانه کې دا فتنې به راځي. فهغه فتنو کې یو فتنه د علماء سوء ښودلې ده. علماء سوء ناکار مولیان دا به پیدا شي، ناکار مولیان به ډیر شي. دا هغه ناکار مولیانو پیشنگوئی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چرت داسې کوي چې حدیث پاک کې راځي یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. چې داسې دور به راشي چې د اسلام به صرف او صرف یو نوم پاتې شي. ولا يبقى من القرآن الا رسمه. د قرآن به صرف رسم پاتې شي. اسلام به صرف د خانه پوریو نوم وګرځي. شناختی کارت کے مسلمانم قرآن با صرف رسم اگرزی ختمنا صرف تلاوت او تجوید او د قراءت محفلنا نور قرآن کریم بسنی. مساجدهم عامرہ جماعتنا دا غی دا به لوی لوی تعمیرونه او لوی لوی عمارت وي. ته پکې ولګو برابر کا ټول نشته. زمخ کې شه دې راځي دې ته مساجدهم عامرہ. مساجد دا غیدا بلوی لوی تعمیرات او بلڈنگونه وی. وهي خراب من الهدى. و پاغی کی با ہدایت نہیں، حق پرست عالم با نہیں، کئینو ہدایت با پکنی. بدعتی با موجودی مرقات کے ملا علی قاری ذکر کئی او آغا بدعتی آبا پا بدعاتو پا خرافاتو لگیائی او خلق با گمراہ کئی. لکه د نن دور تعمیرونه وګورئ او دا غي مولیانو ګورئ. آج مجلس کی کینی
نو هغه له د ناستې چل نه ورځي او هغه چې خبرې کوي نو ته به وایې که چېرته چا پیغله راوستې ده غریب د هېڅ نه نی خبر هغه صرف بدعاتو شرکیاتو باندې خلق گمراه کول غواړي بیا پیغمبر پاک وی علماؤهم شر من تحت ادیم السماء دا هغه زمانه خلق دا به د اسمان د پوټکي لاندې چې څومره پاتې کېږي په هغې کې به ناکاره خلق د دی هغه ناکاره مولیان وي من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود فتنې به دی نه راوځي او فتنې به بیا په دی کې واپس راځي شارحین ذکر کوي فتنې به څنګه راوځي څنګه به فتنې مولا نه راشي مولا او عالم دا به د بادشاهانو دربارونو لځي دا به د بادشاهانو خوا کې کېناستل شروع کی لا یقیمون شرائع الله فی الناس دا الله شریعت او شریعتونه دا به خلکو کې شرائع نه نافذوي او دا غیر مسلم زور دا به تسلیمي په مسلمانانو بادشاہ د غیر مسلمه دا به راخلی او تسلیمي به او صرف اهتمام چې داغي وي نو آبه د مکاسب وي آبه د منافع وي آبه صرف خپل فائدو لګیایي آبه صرف خپل کسب لګیایي او داغه دین په نوم باندې آبه دنیا حاصلوي او چې کله د دین په نوم دنیا حاصلول شروع کی او هغه کسب شروع کا دا به د وخت یو ناسور وګرځي نن تاسو زمارونو وګورئ نن مولیان دا هغه زمانه چې کم کې ما او تا پاتې کېږو یعنی د دې زمانه مولیان وګورئ بېشکه چې هغوی خو سود پیژني بېشکه چې هغوی خو ډبل شا پیژني بېشکه چې هغوی خو په سود باندې د خلکو نه پیسې پیژني لیکن د هغه خوله په توحید نه کولاویږي د هغه خوله په سنتو د محمد رسول الله نه کولاویږي او کاغه سنت راغستی نو هغه صرف تر دې حد پورې چې هغه په هغه سنت خواږه چې په هغې ځان له د دنیا د خلکو نه راټوله کي او ځان په خلکو ته یو ښه سړی ښکاره کي نور دا ته وګوره لږ غونتې لږ وخت مخکې غوبلې وې مولیان راوتي وو نن یو ګن راپاسي او هغه ګن هغه وایي زه وایي چې څنګه پیغمبران الله را لېږلي زما پیغام داسې خلکو ته ورسوي خو نن مولا ته وزارت میلاو شوی دی نه مهنګایي شته او نه د ختم نبوت فکر شته دا د دیوبند نوم دا په ځان باندې تا یې ښودی دی او چرته لګیا دي مداریان نو هغه لګیا دي نو هغوی وله لاړ شي نو مونځ وله ورکي او جمع ورله ورکي او بیا ټول پاکستان ته په سکرین باندې د مکر جړاو کی دا هغه چا په شان چې یوسف علیه السلام یې کوی ته غورځولی او یعقوب لرالل وجاءوا اباهم عشاء یبکون او جړلې د مکر جړه طارق جمیل شروع کړه او د عیسایانو سپورټ د یهودیانو سپورټ مولیان د دې ځای نه لاړل د حج په بانه
او الته اسرائیل سره ملاقات وکړي او هغه ځای د اسرائیلو او صرف دانو هم نورم ډیر شته چې هغه لا خاموش دي د مفادو حاصلولو دپاره. دا هغه دور دی چې پیغمبر پاک ویلو مساجدهم عامره. نن مدارس خو غټ غټ مدارس دي او هر سړی سره او هر محتمم سره د دې فکر دی چې زما مدرسه دې ډیره زیاته ترقیو کی او دا دې په مخ کې لاړه شي د تعمیر په اعتبار، لیکن دا غینه د الله د توحید آواز نه اوچتیږي، اغینه رد ظلم نشتا، اغینه رد نارواو نشتا، ټول خاموش دي. چرته د توحید او د سنت په نوم باندې او د هغې د قادیانیت سپورټونه شروع کړه او چرته د مکر او د فریب هغه نوم چې په هغې هوټ حاصلول شروع کی او نور د الله د دین بقا نشتا. پیغمبر هغې د هغې د بقا سوچ نشتا. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو ورځ دام او فرمایل الله الله ویزتا استدرنوم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله علم دا سن قبضه کوي چې د خلکو نه راکاږي چې چاله ورکړل وغدي یو علم ته واخلي. علم چې قبضه کوي نو دا علما واخلي او چې کله علما واخلي حتی اذا لم يبق عالما بیا به یو عالم پاتې نشي. ټیک ده پټکې به وي، ټیک ده پټکی سره به سره به یو چې کمدنو سروم یالوم وي او ځان نه به یو مرغابت هم جوړه کړي او سپینې کپړې به هم وي، روان به وي، پټکی به وي، ګیرې به وي، علم بني. چرته نه راولم شیخ القرآن غلام الله خان چې داغه یو اواز به د حکمرانانو په هغه ایوان کې زلزله راوسته. چرته نه راولو هغه شیخ طاهر، چرته نه عطاالله شاه بخاري. ټیک ده چې هغه لاړل علم لاړ، ټیک ده چې نن پټکی شته او ګیرې شته، دعوې شته، څوک چې کم نن سکالر دی او څوک چې دی نو شیخ القرآن دی، څوک چې دی نو شیخ الحدیث دی، لیکن نه شیخ القرآن په خوله حق راځي نه د شیخ الحدیث په خوله حق راځي او هغه فحاشي او عریاني هغه راځي. عالمان لاړل اتخذ الناس رؤوسهم جهالا، خلق جاهلان راواغستل، مشران وګرځول، دا غینه تپوسونه کیږي او هغه فتوی د خواهش مطابق ورکی. فضلوا واضلوا، خپل گمراه بل گمراه کوي. د مفاد یو جنگ شروع دی. پیغمبر صرف دا نو ویلی، پیغمبر دام ویلو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دام ویلو د ناکار مولیانو بارکه من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس ادخله الله النار. علم کوي لیکن علم دیل بکي چې د مولیانو پالکه کې کینه او فخر شروع کی چې زم لوی عالمم، چې صفت شروع شي نه دی را ټولیږي نه او چغه او جبه هغې چې دی نو را ټولیږي نه، پټکې را ټولیږي نه، دا بناستی فخر به کوي. او لیماری به السفهاء بېوقوفو خلکو سره جنگ جګړې به په هغې شروع کی، مناظرې به یو به د یو ځای نه راپاسي. دا مناظرې اسلام عبارت قدرې به جاهل له نه ورځي. د نن وخت مناظرې اسلام شو. دارنګې یو ورځ به په توی زوی نه پوهېږي، بله ورځ به مناظرې اسلامي او دا به مناظرې مکالمې به شروعي او خلک به دې خوا ګمراه کېږي، فکر به نه، یو به د یو دفاع کوي، بل به د بل دفاع کوي او یو به د یو خان صفت او بل د بل خان صفت. من طلب العلم لیجاری به العلماء، صرف فخر او لویی شروع شوی او صرف جګړې شروع شوی په علم باندې او یا د خلکو مخونه ځان ته په هغې راړئ.
د خلکو مخبزان تراړی چې خلک وای چې دا خو ډیر لوی عالم دی، خلک وای چې دا ډیر نیک سړی دی، خلک وای چې دا خو ډیر ښه سړی دی، او د دې وجې نه هغوی هغه مالونه ورکي، قدر شروع کی، احترام شروع کی، عهدې شروع کی. دا عهدې ورکول، مالونه ورکول دې دپاره با علم کوي. دا صرف د دې دپاره چې یا فخر یا جګړې او یا د دې دپاره چې د خلکو مخونه ځان ته راواړئ. پیغمبر پاک وایي د به علم کړی او ځان ته به عالم وایي، لیکن ادخله الله النار، اللہ بے جہنم تا داخل کی، جہنم تا بے رب کریم بوزی، ولی دا حق نہ ادا کو، دا حق نوے. اللہ اللہ پیغمبر پاک دام ویلو، پیغمبر پاک وے کیف انتم سرنگ با استاسو آغا حالت اذا لبستکم فتنتن، چې کله تاسو باندې داسې یو فتنه عامه راشي چې په هغې کې به ځوان سړی چې دی دا بوډا شي او هغه ماشوم دا به پکې ځوان وګرځي. مانت داسې فتنه به چې فتنه به بوډاګان به پکې لاړ شي، ځوانان به بوډاګان شي، ماشومان چې دی نو هغه به ماشاءالله ځوانان وګرځي په هغې کې. لیکن چې کله ته هغه فتنې نه یو شی پرېږدې او تا فتنه نه کې نو خلک به وایي ترکت السنه، سنت پرېښودی شو. څه معنی داسې یو دور به راشي چې هغه سنت به خلکو پرېښودي وي او هغه فتنه به سنت ګرځېدلې. نو چې ته سنت پرېږدې نو خلک به وایي یاره جي سنت پرېښود، تا فتنه پرېږدې، خلک به وایي سنت پرېښودی شو. نن چې کله په واده کې رسمونه کې نو خلک وایي یاره جي او د خو اډو چاله سور نه کړه، نن چې واده کې ډمې ونه ګډې وایي یاره جي د واده نه خام جوړ که، نن چې په کریجې پخې نه کې پسه کې غم کې اوهو د پوما توتې خښ که، اډو چا خیرات یې ورپسې ونه که. دا لګیایي ولې فتنه ده، عوامو کې دا رالل، فتنه عامه شوه او بیا پیغمبر پاک وی دا به کله ټیمي وی دا به هغه ټیمي اذا ذهبت علماؤکم، حق برس با اللہ واخلی، وکثرت جہلاؤکم، جاہلان بڑیر شی، وکثرت قراؤکم، قاریان بڑیر شی، وقلت فقہاؤکم، پوہا با کم شی، قاریان بڑیر شی. پارکور کے با دا پشکالیو چندخ راوزی اگا با قو دا سورو کړي او دا هغه قاریانو صرف دای چې دا قاریان تاسو وګورئ دا حرامیان ټول کال دغه شان ګرځي، منظم دا قاریان نه کوي، ګیریم خري ګیری وړي کوي، صرف چې د رمضان میاشت راشي نو دی به یو په یو کور کې د ښځو امامتي کوي، دا د ښځو مولا، دا د ښځو مولا دی به یې د ښځو تراویح شروع کوي. او دا مریتي مولیان، زه ورته مریته مولا وایم، دا مریته مولا دی په دې نه پوهېږي جائز دي، جائز دي، بس دی به ناست دي نو دی به د ښځو تراویح کوي او دا به ناست دي نو به جایز کوي. نو یو هیړ به د ښځو داسې رواني، بل یو هیړ به د ښځو داسې رواني. پیغمبر پاک ویلیو پوهه به کم شي، پوهه مولیان به کم شي، قاریان به سیوا شي، او قاریان چې سیوا شي نو ورسره وکثرت امراؤکم، مشران به خو مو ډېر زیاتي، مشران به ډېر زیاتي. په هره کوڅه کې به یو ووټ ته چې کم دی نو هر سړی نیغ نیغ کېږي، یو به وایي ماله راکه، بل به وایي ماله راکه. وقلت امناؤکم، لیکن امانتدار به پکې یو نه مومي، مشران خو به ډیر زیاتی، امانتدار به یوم نی چې هغه کې امانتداري وي. ولتمس الدنیا بعمل الاخره وتفقها لغیر الدین، دنیا با په عمل د آخرت طلب کول شي. په کم عمل باندې چې آخرت طلب کول شو اب کول کیږي د دې دپاره چې دنیا په طلب کی. مولا با لګیا وي
د دې دپاره چې خلکو ته دا ووایي چې یاره جي زه ډېر ښه سړی یم ماله دولت راکوي ماله پیسې راکوي او کم کار معمولي چې کوي هغه بغیر د پیسې نه او په هغې به دنیا خلکو نه راټولوي او پوهه به حاصلولی کېږي لیکن هغه دین دپاره نه ام اسلامیات به کېږي دارنګې چې کوم نن غټې غټې ډیګرۍ به حاصلولی کېږي لیکن هغه غټې ډیګرۍ او دا لوی لوی القابات دا به صرف او صرف د دې دپاره کله د حفظ سند واخلا د دې دپاره چې ما ته پې 10 لمبرې میلاو شي او کله چې دی نو ما ته پې پوسټ میلاو شي د قاري پوسټ میلاو شي نو مولیان هم لګیا دي قاریان هم لګیا دي او هر یو سړی لګیا دی او صرف د دې دپاره چې یاره جي دین سره څه کار نشته خو چې ما ته خلک ښه سړی ووایي او ما ته لږه دنیا میلاو شي بیا به دی ګوري نو ده به علم کړی نو په پوچ کې به خطیب ګرځي نو چې په پوچ کې خطیب ګرځي نو خدا غي غلامي دا د نن وخت جرنیلان دی دین پیژني دی دین پیژني هغه دین نه پیژني نو چې دی لاړ شي او د هغې خطیب شي نو دی بیا هغه حق وایي هغه حق نه وایي نو هغه ځای کې ناست دي صرف ډیګرۍ حاصلول د دې دپاره چې زه لاړ شم او ډیګرۍ حاصلې کم او په هغې دنیا نن دغه حالت دی مشرت زمونږ په هر کوڅه کې مشر شته دی هغه چې پیسو هم نه پوهېده چې د ګرځېدو دا اوس چې دا کمراوتېري وایي دا څه شی یوت دا یوت والے چې ماله مشران کړه دا بوتلان په څه پوهېږي دی له خو د ګرځېدو چل نه ورځي دی ته خو د ناستې چل اول پکار دی چې یو سړی وښیي دی ته خو اول حجره ښودل غواړي دا د یوته چې راغلی د هاسټل نه ده ته خو اول حجره وښیه چې دی څه په حجره پوه شي بیا ورته چېرته جومات وښیه چې چېرته جومات وپېژني یوت راغلی دی نو یوت راغی نو هغه هم مشر شو نو هغه به لاستي نن امانت ملام نه پیژني نن امانت ملام نه پیژني ملا څخه یو 2 لکه روپۍ کېده بله ورځ به یې درله چېرته چپه کړي بیا به نه پیژنې یو چې ځان ته دینداره وایي لږ هغه له لاړ شه زما عزتمندو عرض مې دا کو پوهه جمهوریت او خلافت دا یو شی دی او کله ملا را پاسي نو هغه نیمګړی حدیث وایي قصدن عمدن وی اخرج اليهود من جزيرة العرب دی سره نسوارام وو خو نسواران نه وی ولی دا غي سره سمجوتی شوی دی اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولی نه وی دا ولی دا زکا ناکار مولیان ډیر دي ناکار مولیان ډیر دي دا ځان ته چې پنجپیریان وی په پنجپیریانو کې تالی سټ پیدا شو دا ځان ته چې د جمعیت علماء اسلام وایي په دې کې د غیر دپاره د دنیا لګیا دي او د یهود او د نسوارا دا چې ځان ته تبلیغیان وایي د تبلیغیانو کې د دنیا د اغیارو دپاره لګیا دي او دغه شانتې دا پیرانو ګوره دا پیران چار چاپیره وګوره پاکستان ډک دی او هر یو شاټوله چولې ده پیر دیله پیدا شو چې بس دی به په جومات کې کینی شاټوله به اچوي زما عزتمندو مولیانو پیرانو توام مولیان او پیران مخاطب کوم او تاسو توام حق پرست او پیژنئ حق پرست صرف د جماعت په نوم نشي پیژندی چې دا پنج پیری دی نو دا به حق پرستی حق پرست صرف د جمعیت علماء اسلام په نوم نشي پیژندی حق پرست صرف په دین نشي پیژندی چې یو سړی ځان ته تبلیغي ووایي حق پرست صرف په دین نشي پیژندی چې یو سړی ځان ته خانقاه کلاو کې یو ځان ته د یو پیر چې کوم دی نو مرید ووایي حق پرست صرف په یو سلسله نشي پیژندی حق پرست صرف په نوم د اهل حدیث نشي پیژندے حق پرست صرف او صرف په نوم د دیوبندیت نشي پیژندے خدا پرست عالم وګورا او چې د الله دین در تسوک خی او خالص د الله در رضا د پاره در تخی د چا لحاظ نه کوي نو دا غن ځان جدا نه کی دام یو فتنه ده چې عوام یو طرف ته روان دي علما له خواله ناراضي او علما هغه ټول خلیتا واګي چولې دي خلن نکولاوي یو سړی را پاسی او هغه برملا وی
ولار دی او بل ورته وای دا پیغمبر دی او نور ټول خلق خاموش دي هغه ډمې ګړی هغه کډړاګان ګړی او د دې ځای نه با جوړ ته حکمرانان ډمان بوزي او الته ګړی په سواد کې د امن په نوم باندې ډمې ګډیږي دارنګ د امن په نوم او د کلیزو په نوم باندې ډولکی غږیږي یاد ساتئ کله د مجاهد خلاف شروع دی کله د جهاد خلاف شروع دی کله د مدرسې خلاف شروع دی او کله د دین د مسجد خلاف شروع دی او فتنه رست رز ډیریږي مولیان غلی دي پیران غلی دي صرف او صرف خپل پیسو لا والله د دنیا او خلکو پیسې واغسته او د دنیا او خلکو خلیتا او چا چې پیسې نه دی اغستی نو هغه مولا د مرګ یریږي چې ما به مړ کی او ما به جیل تکی هغه د مرګ او د جیل یریږي هغه خلونو کولاوي او تاسو عوام تاسو ځان داسې مستغنی ګڼئ تاسو چې کالج ته 2 ورځې لړ شئ تاسو ته عالم بیا د ځان غلام ښکاري تاسو چې 2 ورځې په هاسټل او کالج کې او یونیورسټۍ کې تیرې کوي حالانکه جهل دی ABC ته چا علم ویلی دی 1 2 3 ته چا علم ویلی دی 1 دونی دونی او 2 دونی 4 ته چا علم ویلی دی دا علم نه دی او نه په دې باندې چا د علم خدمت کړی دی 1 دونی دوړي علم نه دی 1 دونی دونی جال دی دا د پیسو ګټلو یو مهذبه طریقه ده لوارتوب په لوارتوب کې لواري ګټي په ترکاڼتوب کې ترکاڼ ګټي او دې چې کم دنو په مهذبه طریقه باندې انجینیر شون انجینیر سي خو ترکاڼي کنه ترکاڼي کنه دکې تبه ترکاڼو د پیسو ګټلو چل او هغه ځای کې بس چې کم دنو د سرخی ګرځول چل زده کا 1 دونی دونی د زده کړه او 1 دونی دونی خیا او په پاړو با په بورډونو باندې لیکا پیسې ګټا مخکې بستا په سر بلچا ګټلې جو اوسه ته ګټا علم دا نه دی علم هغه ته وای چې هغه روحاني انقلاب راولي او روحاني انقلاب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه زما عزتمندو قرآن او سنت را واخلی او د قرآن او د سنت عالمان هغه او پیجنې حق پرست عالم صرف د تنظیم او د هغه پنوم نشي پیجندې چې کم سړی پډانګ توکلی وینا د الله د دین نشي کوله او د مفادو د پاره کله د یو ترخ کې ناس کله د بل ترخ کې ناس کله یو خان تناس کله بل ملک تناس او کله یو لیډر تناس کله بل لیډر تناس او مفاد حاصلول او صرف د مدرسو بلډینګونه جوړي یا صرف خانقاه کلاو دا او پاغي کې چې کم دنو بس خوراکونه شروع دي او لنګر چلیږي یاد ساتئ دا د دین خدمت نه دی د دین خدمت پالي چې ظالم ته ظالم وای او چې ظالم ته ظالم نشي ویلې ناروا ته ناروا نشي ویلې شرک ته شرک او بدعت ته بدعت نشي ویلې د ځان ته عالم نه وای او دا د بیا ځان ته نه وای چې ان العلماء ورثه الانبیاء یاد ساتئ تاسو پلار چې مرشي تاسو پلار چې مرشي داغه نه چې میراث تاسو وړي نو صرف پزمکه کې ته وړي کو هغه وارث د هغه په هر مال کې چې کم دنو وارثي هر مال کې کنه هغه چې لګ غونته په پیسو کې ته وړي نو خو چې تقرض خو راغلی اخو داین راغلی قرض خو راغلی وارث هغه چاته وای چې د پلار په هر یو شي کې دا غسوي ایسوي ان العلماء ورثه الانبیاء عالم صرف دیتا نه وای چې د پټکې په سر کې نو بس دی وارث شو او دله پګړی اول شو مبارک شي او بیا پګړی چول شو نه غویم بیل و تواچو او ام بیلونه په خوا به خلکو غویا نو تام بیلونه چول دی و تام ام بیلونه واچ مبارک شو مبارک شه او عالم شو عالم دیتا نه وای پیغمبر پاک مقد جهاد سنبال کړی دا پیغمبر پاک بادشاہانو دربارونو کې چل خود لري چې بادشاہ په دربار کې بسنګو درېږي ورثه الانبیاء انبیاء ابراهیم ته وګوره د بادشاہ دربار کې څنګه ولاړو دارنګ وګوره موسی ته وګوره د بادشاہ دربار کې څنګه ولاړو وارث هغه ته وایي چې د پیغمبر د میراث هر شوبه سنبال کی چې د پیغمبر د میراث هر شوبه سنبال کی دانا
چې بس دی چې کم دی نو عالم دی او بس د اوټ په وخت کې دی عالم شو او یا د مپادو په وخت کې دی عالم شو یا د مدرسې په چانده کې دی مولا شو او نور دی چې کم دی نو د ډمو سره ډم دی غټ غټ مولیان تاسو یې د ډمو سره ډم دی ای سره سیلفیان جوړی او د ښځو له په سر لاسونه وی او ښځو ته چې کم دی نو کتا بره کېږه دې ته مولا نه وی دې ته قرآن کریم خر وی خر مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الله وی دا خر دی قرآن کریم دې ته سپی وی فمثله كمثل الكلب دا بیا عالم نه دی عالم هغه چاته وی چې د پیغمبر میراث سنبال کی زما عزتمندو دا مې تاته ووې او دا پیغام علماء کرامو له ورکوم ټولو خولو ته لګام اچولی دی چپ ناستی د الله د رضا دپاره یو تنم خوله نه کولاوئ زما دا ذمهداري وه چې زه علماو ته دا ووایم چې خولې کولاو کوي رد د قانون د غیر الله وکوي رد د شرک وکوي رد د بدعت وکوي رد د رسم رواج وکوي رد د فحاشۍ عریانۍ وکوي او رد د وحدت الادیان چې دا خلکو نن د مذهبي آهنګي کم جوړه کړې ده چې یهودیت او عیسایت دا یو شی د اسلام سره یاد ساتئ غل او امتیازې چرته د پیو سره نشي یو ځای کېدی که یو ځای کېږي یهودیت غل امتیازې دي نصرانیت غل امتیازې دي غل امتیازې د شودو او د ماستو د پیو سره چرته چا نه دي یو ځای کړي دا نه چې ته ماله سکم راولې ته ماله هندوم راولې ته ماله قادیانې پرویزې شیعه او هر څه راولې اجي دا یو انسانیت دی نه زه مسلمان پیژنم او په انسانانو کې مسلمان پیژنم انسانیت هم پیژنم لیکن د انسانیت سره دما لرب کریم یو نظام را کړی دی چې هغه اسلام دی چې هغه یو سړی نه مني نو زه بیا هغه انسان ته انسان نه وایم چې هغه ټکراوي او د هغې تصادم کوي نو قرآن کریم هغې ته بیا کل انعام ویلی دي هغې ته بیا الله انسان د سره وایي نه اولئک کل انعام زما عزتمندو د علماو سپورټ وکوئ د حق پرستو او علماو ته وایم چې خولې کلاو کوي سبا به د قیامت دربار کې ولاړ او یو حدیث وام پیغمبر پاک ویلی من سئل عن علم علمه ثم کتمه چانه چې د یو علم باره کې تپوس وکړی شو یعنی احتیاج راغی ده ته پته وه او د بیام هغه پټ کا هغه مولا نو الجم یوم القیامت بلجام من نارن د قیامت پر ورځ باندې به ورته د اور واګې واچولی شي د ځان ته کورې اچولی و که نه نو چې کورې اچولی وي شیخ پریده خو له چپه بهتري ده نو چې دلته دا کورې اچولی و هلته به الله د اور واګې ورکړي چې تا خولې ته کورې اچولی و راشه چې زه راته د اور یو کورې واچوم او د جهنم واګې به واچوي علما دې لږ په دې سوچ وکړي چې تر کومې به خاموشې تر کومې به پالنګونو کې او سوپو کې ناستې او د مزو ژوند به تیرې د الله دربار کې د ودرېدو سوچ دې شته او کدا الله دربار کې د ودرېدو سوچتی نشتا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر